الله رب العزت قرآن مجید کی د خانہ کعبه متعلق او د بیت الله شریف متعلق آیت شریف نازل کړي دی. پاغي کې عجیب تر سره الله رب العزت د دې ځمکې په سر باندې د خپل کور د ړومبني آبادېدو ذکر کوي. الله فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا. الله رب العزت سوکړي ان اول بیت یقینا غړومبني کور چې دی چې الله رب العزت په دې ځمکه د خلکو د عبادت لپاره کېښودو هغه په مکه معظمه کې دی چې خانه کعبه ده. خانه کعبه ړومبنی کور دی. کتابونو په دې ډېر لوی تفصیل لیکلی دی خو د خانه کعبې د اول آبادېدو واقعه دا ده چې الله رب العزت دا ځمکه کله پیدا کوله نو دا تشې اوبه وې نو په دې کې بوړبوړکۍ جوړه شوه. د هغه بوړبوړکۍ نه یو ډیری جوړه شوه. هغه ډیری نه خانه کعبه جوړه شوه. یو کول پکې دا دی دغه ځای پکې اوچتو دغه ځای پکې بلکل اوچتو نو فرشتو د دې بنیادونه کېښودل د خانه کعبې ړومبني بنیادونه. وایي چې کله حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام راغلو او الله پیدا کړو نو د دې خانه کعبې تعمیر بیا په انسانانو کې ړومبني حضرت آدم علیه السلام نو آدم علیه السلام ته پته نه وه چې دا خانه کعبه زه سله جوړوم او یا جوړوم به په کم طرز به جوړوم یا د دې به زه څومره حدود مقرروم هېڅ قسمه پته نه وه. نو وایي الله رب العزت خو غوښته دا چې په مخ د ځمکه باندې زما د انواعاتو یو داسې کور جوړ شي چې عالم هغې ته مخ کوي او هغې طرف ته توجه کوي. ځکه په دې دنیا کې زمونږ دا سترګې د الله رب العزت د لیدو ادراک او طاقت نه لري. هغه تجلیاتو طرف ته به ګورو نو که چېرې خانه کعبه نه وی نو خلکو به مونځ کولې څنګه به یې کولو. نو په دې یو جومات کې به د چا خوا مونځ و د مخ و د چا به داسې مخ و د بل چا به داسې مخ و. الله رب العزت په ځمکه باندې اول خپل تجلیات نازل کړل. هغه ځای کې خانه کعبه جوړه شوه. اوس چې څوک مخ کوي نو دا د خانه کعبې ته نه مخ کوي دا د الله تجلیاتو ته مخ کوي. دا د الله تجلیاتو ته مخ کوي. او دا انسان چې خانه کعبې طرف ته مخ کوي دا د دې د وجې چې خانه کعبه هماغه ځای دی چې د هغې نه دیوال تاو شوی دی د الله رب العزت د تجلیاتو نه دغې ته خانه کعبه ویلی شي. نو وایي حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام چې کله د خانه کعبې بنیاد کېښودو نو آیرې خو فرشتو د مخکې نه ایښودې وې نو آدم علیه السلام پې بنا وکړه. آدم علیه السلام ته نوره پته نه لګېده چې زه به اوس څه کوم. نو الله رب العزت وایي د جنت نه یو کاڼی راولېږلو چې هغه دا حجر اسود ورته مونږ وایو خو دی اصل کې حجر اسود نه دی حجر ابیض دی. دی حجر ابیض و اوس خو تور شه نو ځکه ورته حجر اسود وایي. په یو حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي دا حجر اسود چې دی نو دی یو کاڼی دی حجر دی الله رب العزت د جنت نه رالیږلی دی د سپینو پایو په شان بلکل تک سپینو د به شغلې کولې خو د بني آدمو ګناهونو اثرات په دې کاڼي باندې راغلل د دې وجې دا کاڼی چې دی نو دی تور شو. دا خبره ما مخکې هم شاید کړې وي زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه به فرمایل هایوي په یو کاڼي چې د پردي بنده چې هغه کاڼی دی مکلف نه دی حجر دی په هغه د یو انسان د ګناه اثر راشي نو هغه تور شي. نو کوم انسان چې په خپله ګناه کې مبتلا وي د هغه په سینه دننه زړه به څه حال وي د هغې به څه حال وي. دغه خو حجر اسود دی مونږ ورته ګورو چې د زړه به څه حال وي. خو دا ده چې الله رب العزت څه عجیب کریم بادشاه دی هغه زړه چې تور وي او د ګناهونو په وجه باندې تور وي الله رب العزت د هغې ریګمال او د صفایۍ کپړه چې دی نو هغه ذکر الله مقرر کړی دی چې د الله ذکر کوي نو زړه ورسره صفا کېږي او سپینېږي 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 حتی چې په هغې کې نورانیت پیدا شي حتی چې په هغې کې احوال پیدا شي. بیا دومره ښکلي ښایسته خیالونه بنده کوي. دا مونږ چې خیالونه ښه نشو کولی د مونږ ذکر کم دی یا رشته نه چې څوک ذکر کوي د هغه د زړه کې احوال پیدا کېږي احوال. او یو شعر به حضرت فرمایو على بيض قلبك كن كأنك طائر فمن ذلك الأحوال فيك تولد. د زړه په دې اګای باندې دی
پشان د یو مرغۍ کېنه فمن ذلك الاحوال فيك تولدوا د دینه به خسته ښکلي احوال پیدا شي ته چې خبره کې هغه به د برکت نه ډکه وي ته چې قتل کې هغه به د برکت نه ډک وي ته چې مشوره ورکې هغه به د برکت نه ډکه وي ته چې د چا خبرې ته غوږ دی هغه به د برکت نه ډکه وي ته چې چاته خبره کې هغه به الله رب العزت ستا خبرې سره موافق کوي د ذکر دومره ډېر برکات دي د ذکر ډېر زیات برکات دي نو حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام په دې غم کې چې زه به اوس څه کوم نو حضرت جبریل علیه السلام ورله راهنمایي کوله نو وی الله رب العزت دا کاڼې د جنت نه راولېږلو چې د جنت نه راولېږلو او په جبل ابي قبیس باندې کېښودو نو چې دا کاڼې څنګه په جبل ابي قبیس باندې چې هغه د مکې معظمې او بالکل د نبی علیه الصلاة والسلام د ولادت شریفه کور سره بالکل جفت دی بالکل جفت دی ولادت شریفه کور سره چې بنده ودرېږي او وګوري نو د نورو غرونو نه معمولی کم دی خو ښکلې ډیری ده غټه ډیری ده او برابر ډیری ده یعنې هغه سوکیالی غر نه دی دې پله چې بنده وګوري ورته هغه غر بالکل جفت دی ما ته چا ووایي ښه معتمد کس ووایي دی تېر کال د هغه ځای انجینرانو دا مشوره ورکړه چې د خانه کعبې د امامانو ته ډېره ګرانه وي چې دی د خلکو په منځ راځي یو براه راست پورته پل ورته جوړو چې پلای اوور ورته وایي پلای اوور یو پلای اوور به جوړ کړو نو امامان به په دې باندې راځي د قریشو او د مکې معظمې خپلو باشندګانو هغه منع وکړه وی نه دا کار به نه کېږي تاسو سره به الله ذرایي دي په سرنګانو کې راولئ خو دا غر چېرته کټ نه کوي دی کم نه کوي دا هغه غر دی چې دې سره خو ټول تاریخ تړلی شوی دی ما وی دا یې ځکه وران نه کړی شي چې دا هغه غر دی چې په یو حدیث کې راځي چې الله رب العزت په مخ د ځمکه ړومبنی غر جبل ابي قبیس پیدا کړی دی جبل ابي قبیس ړومبنی غر دی په ډېرو مبارکو غرونو کې دی او د ټول نه لوی خبره دا د نبي علیه الصلاة والسلام د بچپن نه واخلې تر 40 کالو پورې پې نظرونه لګېدلي د هغې نه وروستو پې نظرونه لګېدلي دي تر 50 کالو پورې بلکې تر 53 کالو پورې د نبي علیه السلام نظرونه په دغه جبل ابي قبیس به څومره وارې لګېدلي وي هغه کاڼی الله رب العزت په دغه باندې د حضرت جبریل په ذریعه کېښودو وی دې کاڼي دومره شغلې وکړي د حجر اسود دومره شغلې وکړي چې دې خوا دې خوا دې خوا هر طرف ته تېنه شغلې لاړې هر طرف ته وی حضرت جبریل ته حضرت آدم علیه السلام ووی چې جبریل دا شغلې د څه دي او دا کاڼې د څه دی وی دا د جنت نه الله راولېږلو دا شغلې چې دي نو دا د دې خپلې شغلې دي وی الله رب العزت حضرت جبریل ته وی چې آدم علیه السلام ته ووایه چې تر کومې پورې دې کاڼې شغلې وکړي تر هغه پورې د حرم حدود دي تر دقه پورې به د حرم حدود دي د دې نه بهر حدود د حرم ختم شي دې ته دننه به حدود د حرم وي بیا هغه اثر خو تر هغه ساعته پورې آدم علیه السلام ته معلومه شوه چې تر دغه حرم دی چې د حضرت ابراهیم علیه السلام زمانه راله ابراهیم علیه السلام کله خانه کعبه جوړه کړه او تیاره شوه نو د ابراهیم علیه السلام مړه ته الله رب العزت راوسته چې دا خلک د دې نه طواف کوي او ما دعا ومولسته چې الله دې ته خلک متوجه کړي چې دا د خلکو د عبادت ځای شي نو دا طواف به دی څنګه کوي زر زر ځکه هم وخت دوره نه دی دا طواف به دی څنګه کوي او چې طواف کوي نو دی ته به څه پته لګي چې موږ دا طواف د کوم ځای نه شروع کړو او تر کومې پورې مو ورسو نو د ابراهیم علیه السلام زړه ته پیغمبري سینه وه الله راوسته چې د دې لپاره د یو ګوټ کې کاڼی ولګوه نو اسماعیل علیه السلام ته وی چې بچیه ورشه یو کاڼی راړه چې په دې ګوټ کې ولګو چې خلک هغې ته ګوري وایي طوفان نوح کې چې کله د خانه کعبه منهدم شوه او دیوالونه یې ونړېدل او ارې ختمې شوې صرف دوره پورې ارې پاتې وي چې نښه پته لګېده الله رب العزت هغې ته په قرآن مجید کې اشاره کړې ده وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ علما پوهېږي هر کله چې راوچتې کړي ابراهیم علیه السلام هغه ایرې معلومه شوه که نستې نه دي وإذ يرفع راوچتې کړي زړې ارې وي نورې ارې پې کېښودې بس نورې ارې پې راوچتې کړي ایرې ورته مونږ وایو نورې ګټې پې کېښودې راوچتې کړي ابراهیم علیه السلام وی بچیه یو کاڼی راړه چې په دې یو ګوټ کې ولګو دې دروازې سره ګوټ کې لګو اسماعیل علیه السلام وی لاړو او چې لاړو
او څنګه په غر کې ګرځېده. الله اکبر. نیکان بندگان خو نیکوالی کې او خوالي کې خو شک نشته، خو د الله هغه بندگانو چې د هدایت دپاره به پیغمبران مقرروي، او پیغمبران په مخ د ځمکه الله رب العزت هغه بندگان دي چې د دی په شان نور انسانان نشي کېدی. دی سر تاپا معصوم دي د ګناه نه، د دی سینې پاکې دي، د دی سینې نوراني دي. دی په ظاهر کې زما ستا په شان به وجود لرلو، خو دننه د دی باطن دومره پاکو چې الله رب العزت د خپل قدرتونو کرشمې خپل انبیا علیهم السلام ګرځولي دي، او هر ځای کې راهنمایي کړې ده. چې کله لا وحی نه درغلی هم راهنمایي کړې ده، چې کله لا وحی نه درغلی هم راهنمایي کړې ده. د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک فرمای صلی الله علیه و آله وسلم خپلو صحابو ته وی په ما هغه وخت هم تیر شوی دی چې زه ورکوټ یم او زما به لوبې کولې، او بیا زما باندې هغه وخت راغی چې ما د خانه کعبې په تعمیر کې حصه اخیسته. کله به چې څه داسې یو خبره راغله چې هغه زما د شان سره مناسب نه وه، الله رب العزت به د حضرت جبریل او د فرشتو په ذریعه باندې زما راهنمایي وکړه چې داسې مه کوه، داسې وکړه، داسې مه کوه، داسې وکړه، داسې مه کوه، داسې وکړه. نو حضرت اسماعیل علیه السلام چې کله جبل ابي قبیس ته وختو، ګوره بل طرف ته لا نړو، یعنې کاڼي به بل طرف ته هم پرتو، سیده لړل ته. وایي په طوفان نوح کې چې خانه کعبه منهدم شوه، نو دا حجر اسود دی هغه سیلاب سره او هغه طوفان نوح سره، هغه سیلاب سره لاړو جوخ د جبل ابي قبیس په سر باندې پریوتو. کوم ځای چې اول الله رب العزت د جنت نه رالیږلو په هغه ځای باندې بیا وغورځېدو. خو بیا د نورو کاڼو کې پته نه لګېده، بل لا وخت پې تېر شوی و، او بل لا ګرد و غبار پې راغلی او شاید چې ګټې پې هم د پاسه پرتې وې. نو حضرت اسماعیل علیه السلام چې کاڼو کې کتل، نو چې بل کاڼي ته به یې لاس کو، نو دا کاڼي به ورته ښکلې ښکاره شو، نو هغه به یې پرېښود، ده ته یې لاس کړ او دی یې راوړو. نو ابراهیم علیه السلام ورته وی دا کاڼی خو دې راوړه، داسې عجیبه کاڼی دې راوړو، بل کاڼی نو. وی دې راله خوند راکوي، بس دی به ولګو، دی به ولګو. الله رب العزت هم دغه کاڼی د حضرت ابراهیم علیه السلام په ذریعه باندې دوباره ولګولو. الله د خپل شاعر الله او د خپل هغه څیزونو چې الله رب العزت د خلکو دپاره د عبادت د هدایت ذریعه ګرځوي، هغه الله رب العزت محفوظ ساتي. تاسو وګورئ حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام چې کله د مصر نه راغلو مدائن شعیب علیه السلام ته، د مدائن شعیب نه لاړو هغه کوهي خواته، د کوهي نه واپس راغی د شعیب علیه السلام کلي ته، او د هغوی میلمه شو، اوږده واقعه ده. نو حضرت شعیب علیه السلام ورته ووایي چې ورشه چې ته ماله ګډې بېزې سره هغې له به یو لښته پکار وي، دننه ورشه دې کوټه کې بل لار ډنګوری پرتې دي او همساګانې په هغې کې یو ښکلې ښایسته همسا وګوره. نو موسی علیه السلام چې به لړه و همسا به یې راواغسته، بهر به یې راوړه، نو هغه به یو کږه وږه همسا وه. ابراهیم علیه السلام حضرت شعیب علیه السلام یول موسی علیه السلام په خپله خبره نه پوه کړو، ورته وی د تا ته وایم چې ښکلې همسا پکې وګوره، دا خو دې لږه کږه وږه راوړه، یعنې دا خو د نورو په شان نه ده. موسی علیه السلام لړه بله یې راواغسته چې بهر یې راوړه، بیا یې هغه همسا په لاسو کې واچو. شعیب علیه السلام ورته وی ته ولې دا همسا نږدې او بله نه راخلې؟ په درېیم ځل چې راغله، نو حضرت شعیب علیه السلام ورته وی موسی عجیبه ده، زه تا ته هم بله همسا راواخله او دا کېږده تا که راخلې، دا ولې ته بیا بیا دا راخلې؟ وی څه وکړم، زه خو بلې ته لاس کړم، دا خو ما یو طرف ته کېښوده، بلې ته مې لاس کړم، ما ویې ته راته دا ځل غوسه نه شي، خو چې بهر مې راوړه اکه مې په لاسو کې وه. نو شعیب علیه السلام ورته وی چې تا هم دغه شان کړي دي؟ وی او. وی بل دا دې کوي، خو دې نه بله دې راغستې دی؟ وی او. وی پیغمبري دې مبارک شه، دا هغه همسا ده چې د حضرت آدم علیه السلام نه تر ما پورې بغیر د پیغمبر په لاسو نه، بغیر د بل چا په لاسو کې نه ده راغلی، دا هغه همسا ده، بغیر د پیغمبر نه دا بل چا په لاسو کې نه ده اغوستې. تا ته به الله پیغمبري درکوي. حضرت اسماعیل علیه السلام ته هم دا کاڼی الله رب العزت وپړکو او ښایسته یې کړو، راوړه کېښوده. حضرت اسماعیل علیه السلام چې راوړو هغه کاڼی ابراهیم علیه السلام کېښودو، وی دې ځای به ډېر ښه د دې ځای نه به طواف کوونکي طواف شروع کوي او بیا تر دې پورې به یو چکر برابرېږي. دا مې درته زما محترمو څه پورې ووایي، الله رب العزت په دې مخ د ځمکه باندې یول انسان له د هر څه نه مخکې د څه انتظام وکړو؟ د عبادت انتظام وکړو، د څه انتظام وکړو؟ د عبادت انتظام وکړو.